درود شریف هغه منور عمل دی. مولانا عاشق الهی بلنشیر رحمت الله علیه دا دفن دی په جنت البقیع کې ډیر عظیم شخصیت دی. د قبر چې کوم د جنت البقیع کې را کولاو کو چې را کولاو کو 3 کاله بعد هم دې چې کوم دې په جنت البقیع کې روغ جوړ پروت وو. 6 کاله بعد بیا را کولاو کو بیا هم اقرنګ پروت څنګه دفن کړی شوی. بعد دسمبر کې زه عمره ته تللی وم دا غي بچوړی دی مولانا عبدالله البرني دامت پویزو هم هغه د روټۍ انتظام کړی زه لاړم مدینه منوره کې. ډېر لوی سړی دی ډېر لوی خاندان دی. ما د هغوی نه معلومات وکړل مې خبر راته تاسو وکئ چې ستاسو نه زه واورم. هغه راته وفرمایل حضرت داسې ده د عرب علماو موږ راوغوښتو داسې لوی سړی دی. بهرحال هغه لیکلي دي چې درود شریف ډېر لوی برکات دي. دا ډېر برکات دي خو 2 برکات ترې نه ما راغستي نور ډېر ذکر کړي حدیثونه 2 ترې راغستي زموږ ضرورت دی. یو دا چې څوک درود مبارک ډېر لولي او درود سره ډېره مینه کوي د هغه په مال او په پیسه او په دولت او په بچو کې به الله برکت واچوي. څه شی لګا برکت یو کثرت یو برکتي یو کثرت یو برکتي. د الله نه کثرت مه غواړئ د الله نه وایا خبرې کوه د الله نه کثرت مه غواړه د الله نه برکت غواړه. د مال او د دولت او د بچو برکت غواړه. برکت لکه یو زوی دی خو چې برکتي زوی لس دي خو چې تش خوراک او باتروم وي نو په هغه باندې چکي په هغه باندې کیسه. یو دی خو چې سم عالمي حافظي دینداري پاک نیکي. بهرحال کثرت دې کم دی نو برکت غواړه. الله تعالی پر ډېر اولاد کې هم ته برکت واچي انشاءالله. په ډېر مال او دولت کې به هم الله تعالی برکت واچي. یوه دویمه دا خبر لیکلې ده چې څوک درود مبارک ډېر لولي چې په اخره کې ځي الله به دا کلمه نصیب کوي لا اله وایا لا اله. ولی چې کمی شونډو باندې د محمد رسول الله نوم مبارک راځي هغه شونډې الله جهنم ته وایا هغه شونډې الله جهنم ته نه داخلي. چې په کوم شونډو باندې بار د خپل پیغمبر نوم راځي چې کوم شونډې د پیغمبر په نوم باندې معطر او منوري هغه شونډې الله تعالی جهنم ته نه داخلي. هغه چهره الله جهنم ته نه داخلي. نو فرمایي چې څوک درود مبارک ډېر لولي په آخر وخت کې به کلمه نصیب کیږي. اوس ما د وظیفه درکړله کار ستاسو دی. हमारी काम है समझाओ जाना तुम्हारी काम है मानो न मानो. बस کار مې لدر کو د جیب د ډکېدو وظیفه مې درکړله او اخره کې چې کوم دی د دنیا نه د ایمان سره د تلو وظیفه مې درکړله. اوس کار ستا دی که کې کنه کې وروره هسې به بیا دا نه وی چې مولیان شومانو قسم په خدای مونږ چې څه دي هغه تاسو له درکو چې څه استادان نه راغستې مونږ درکو.